په عمل کې یو وارې بیا د کرونا د وایرس له وجې د مړو په شمیره کې اضافه مخې ته راغلې ده. سرکاري شمیرې ښایي چې پاکستان کې تیر یو شوه روز کې بیا د کرونا د وایرس خورېدو کې اضافه شوې ده او د هېواد په بېلابېلو برخو کې 20 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د اتوار پر ورځ د کرونا د سار قومي ادارې NCOC په خپلو تازه شمیرو کې ښکاره کړې ده چې د تیرو 24 ساعتو په مهال پاکستان کې د کرونا وایرس 7586 تازه پیښې مخې ته راغلي دي. په نږدې وختونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو کچه د 1% نه هم په لاندې تللې وه، خو اوس یو وارې بیا 13% ته شره لوړه شوې ده. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه د شورو نه تر دې دمه پاکستان کې په کرونا وایرس ټول 13,000 او 605 کسان اخته شوي دي او 9,090 تنان ترې مړه شوي هم دي. NCOC وایي چې دا مهال په هېواد کې کم کسان په کرونا وایرس اخته دي، نو هغوی کې هم 83 د پاسه 1000 تنانو حالت د اندېښنې وړ دی. پاکستان کې د کرونا وایرس د خورېدو د لړۍ په داسې حال کې چټک شوې ده چې د خالي پرواز حکومت ښکاره کړې وه چې تر اوسه په ټول هېواد کې 2,14,00,000 کسانو ته کرونا په ضد ویکسین لګول شوي دي. د پاکستان ټول آبادي 2 کروړه ده او حکومت وایي چې په دې آبادۍ کې 15% آبادۍ ته کرونا په ضد ویکسین لګول شوي دي. خو سرچینې وایي چې اوس هم پاکستان کې زیاتره خلک د کرونا وایرس خورېدو خبره دروغ ګڼي او د دې وایرس په ضد د ویکسین لګولو نه ډډه کوي، ولې چې د وایرس په پیل کې ځینې تنانو دغه افواګانې خورې کړې وې چې ویکسین لګولو سره بچي نه کیږي او خلک به 2 کال پس، خو ډاکټران وایي چې دغه خبرې دروغ دي. د صحت کارپوهان وایي چې د یو هېواد د 80% نه زیات آبادي چې د کرونا په ضد ویکسین واخلي نو تر ډېره ښه ده د دغې رنځ نه ځانونه ساتلی شي. علب خان شیرپور، دلبر نیوز، 400.